وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظیما. د دې نه مخې ته د یهودو شرارتونه چې کوم دي ذکر کېدل او د یهودو شرارتونه را روان. اوس په دې کې د یهودو نور قباحتونه ذکر کیږي چې الله پاک جل شانه په د یهودو باندې لعنت کړی دی، غضب یې پرې کړی دی، عذابونه یې پرې راوستي دي او الله پاک جل شانه دی باندې لعنت کړی دی. نو دا د څه د وجې نه د دې ډېر وجوه دي. نو څه وجې چې کوم دی بیان شو، څه وجې دی آیت کې وروستو بیانېږي چې د دې وجې نه الله پاک جل شانه په دې باندې غضب کړی دی، لعنت یې پرې کړی دی، الله پاک جل شانه په قسمه قسم عذابونه راوستي دي. نو دا د دې ډېرې وجې وي او د ډېرو وجو نه به الله پاک جل شانه عذابونه راوستي دي. نو باقي یو وجه دا ده چې وبکفرهم د دې د کفر د وجې نه الله پاک جل شانه په دې لعنت کړی دی. وقولهم او د دوی د دې قول د وجې نه على مریم بهتانا عظیما چې دی په حضرت مریم علیه السلام باندې بهتان عظیم یعنی لوی تهمت په تړلی، لوی دروغ په تړلی، دا په یهودو تړلی. حضرت عیسی علیه السلام دا الله پاک جل شانه بغیر د پلار پیدا کړی دی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم تیر شوی دی مخه چې عیسی علیه السلام په مثل د حضرت آدم علیه السلام دی. څنګه حضرت آدم علیه السلام د الله بنده دی، د الله پیغمبر دی، دک شان د حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر دی. څنګه چې حضرت آدم علیه السلام الله بغیر د پلار او بغیر د مور پیدا کړی دی، دک شان د حضرت عیسی علیه السلام الله پاک جل شانه بغیر د مور پیدا کړی. نو یهودو په دې باندې تهمت تړلیو په حضرت مریم علیه السلام باندې. عیسی علیه السلام الله بغیر د پلار پیدا کړی، پلار یې نو. حضرت مریم علیه السلام دا د خپل د ترور په پرورش کې د حضرت زکریا علیه السلام د بیبي وا او هغه د مریم علیه السلام د ترور کېدله. نو هغه په تربیت د دې کو. بیا چې کله لوی شوله نو حضرت جبرئیل علیه السلام ورله خواله راغی د سړی په شکل کې. دا او یریدل چې دا سړی مال راغی، دا ډیره پاک دامنه بیبي وا. نو دی ورته فرمایل چې د الله نه او یریږه زما خواله مرزه. هغه حضرت جبرئیل علیه السلام ته او فرمایل چې طالب الله پاک زوی درکې. نو دی ورته دا بسنګ چلی ما هو نه خاون کړی دی او نه چې کوم دی بدکار یم، څنګه مال الله زوی راکې؟ مزیدا د الله په قدرت دی او الله پاک جل شانه تعالی زوی درکې. حضرت جبرئیل علیه السلام ولا په ګریوان کې پوکی اوخو، دا غین الله پاک جل شانه حمل ته هراو کو او دا غین الله پاک جل شانه حضرت عیسی علیه السلام پیدا کو. او چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو نو مور سره غم شو چې خلک پسوي، خلک په ځینې خبرې کوي. الله پاک وته ته خپکه کوم چې تاسو څوک تفوس کی ته خبرې نه کوي، د ماشوم ته اشاره کوي په خپل باندې خبرې کوي. نو يهودو چې کله دې سره ماشوم ولیدو چې ماشومې په غیږ کې دی، بعضی مورخین لیکي چې لومبیر وزه د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش او بعضی وی دوه مروزه و د پیدایش. نو خلکو چې جوړ کړل يهوديانو چې دا خو دې بدکاری کړل، لا یعذ بالله. دا ماشوم د کم ځنه دا خو چې کم دی واده شوی نه ده او د دې سره ماشوم راغی دا کم ځای نه دی. هغه خبرې نه کولې او حضرت عیسی علیه السلام د اشاره وکړه. هغه ته تقریر شروع کړ انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ورته چې د الله بنده ما، الله به ما ته کتاب راکړي او الله به ما ته پیغمبري او نبوت راکړي. او لوی تقریر چې کوم دی ورته وګورئ د څه په فصیح او بلیغ انداز کې تقریر وکړو حضرت عیسی علیه السلام د خلکو ته چې د څه لوی کسان نشي کولی. د څه په خپل انداز کې هغه پوهه کړل چې د الله پیغمبر به ما، د الله بنده ما، الله به ما ته کتاب راکړي. نه زما مور چې کوم دی بدکار نه ده بلکې زه د الله بنده. نو يهوديانو ال دروغ اتړل او تر اوسه پورې يهود هغه دا تهمت په حضرت عیسی او د حضرت عیسی علیه السلام په مور باندې لګي. عیسی علیه السلام دغه الیاذ بالله حلال زاد نه وي، هغه دا د ګناه چې کوم دی پیدا دی الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. نو الله فرمایي چې وبکفرهم د دې د کفر د وجنه په دې لعنت شوی دی، وقولهم او د دوی د دې قول د وجنه علی مریم اجدی به حضرت مریم علیه السلام باندې بهتان عظیمه لوی دروغ تړلیو. نو د دې وجنه په دې باندې غضب او لعنت لشي دی.